الله تعالی فرمایي زامن ورکول زما کار دی، لوڼه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او که څوک شنډو ګرځم نو څوک دی ورله ورکي. بیا د دې سنت طریقه څه ده؟ لکه زه دا ولې ویم چې هغه کسان چې چا صرف جینکې وي او هلکان یې نه وي، نو موږ د دې د 30 سال نه دوی ورکوو الله به زوی ورکړي. وړومبې ده. دویم هغه زنانه چې د کومو زنانه او هلکان وشي او هغه مړه کېږي، د دې وجوهات څه وي او دا د چا وجه ده، دا یاد ساتئ. د سړي په وجود کې الله تعالی 2 قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او واي کروموسوم. دا سړي کې وي، د دې زنانه سره اړو تعلق نشته. نن سبا خلک چې یوې زنانه 3-4 جینکې وشي، نو هغوی هغه د هلک هغه رونه خویندې به راپاسي، موږ خپل رور له واده کوو، خپل رور له علاج وکړې. دا د زنانه فرق نه دی. نو لومبۍ خبره ده. ښه دا ولې کېږي چې کله دا کمزوري نه وي چې د یو سړي کمزوري ډیره زیاته ده، نو دا جینکې ځکه کېږي نه، دا داسې نه. دا د په وجود کې د وای کروموسوم کمی دی. نو د وای کروموسوم دوی چې کومه ده، دا به د الله تعالی فضل ته اخوري، د الله نه به دعا وکړي، زوی به هم الله درکوي. خو دا تا سنت طریقه برابر کا. نو چې کله تا سنت طریقه برابر کا، الله تعالی به خپل فضل کوي. او دا موږ د 13 کالو نه جوړو، نو چې موږ چاته ورکړې ده او هغوی په هغه طریقه خوړلې ده، نو دا د الله تعالی احسان دی. د دې تقریبا 98-99% د دې رزلټ دی. اولادي ډیره زیاته شوې ده په هر دویم دریم کور کې، اکثر د یو کس اولاد نه کېږي. د دې اصل وجه څه وي؟ دا یاد ساتئ چې دا هغه کسان چې د کومو کسانو بچي نه کېږي، نو دې کې به سړی یو ټیسټ وکړي، سیمن انالیسز، د منې ټیسټ به وکړي. که چېرې د پرسنټیج د جراثیمو تقریبا د 45 نه بری، نو د ده به بچي کېږي. خو دې کې شرط بیا دا پکاري چې د ده د کور والا د زنانه ماهواري په خپل صحیح ټایم راځي، د میلاوېدو ټیم کې وجود سوځي نه، د خپو تلي یې نه سوځي، تشي میتیازې یې نه سوځي، او کوروالي ته یې صحیح زړه کېږي، نو د داسې زنانو به حمل کېږي. خو که چېرې هغې کې دا علامات وي د سوځېدو ده او دغه چې کوم تکلیفونه ما یاد کړه، نو دې کې حمل په دې وجه نه کېږي. دوی که بیا وي یاره موږ د ټیسټونه وکړو چې موږ ته پته ولګي، نو داسې زنانه به بیا IgM، بروسیلا، ټیکسوپلازما، IgG، RH فیکټر چې دا ټیسټو کې، په دې کې به د ده 1 یا 2 ټیسټونه دا به لازمي پازیټیو وي. نو دې کې بیا مسله دا وي چې د داسې زنانو هلکان نه پای او میکسیمم جینکې یې پای. خو د دې چې څوک به دې ته وایي IVF 5000 انجکشن به ته وکړو، څوک به ورته څه وایي، دا دې سره ټیک کېږي نه. ځینې زنانه داسې وي چې ورته وایي چېرې دا ستا خو د سپغوس کمزوري ده، موږ به درله ټک کوو. دا هم هسې ګپ دی. دا په سپغوس کې بیماري ده، د دې علاج پکار دی. او د دې غټه وجه دا وي چې نن سبا په خوراکونو کې میګي، میکروني، فاست فود، برګر، چکن، بریاني، دا سیزونه انتهایی زیات دي، او مرچکي خلک ډېر زیات استعمالوي. نو د مرچکي د تیزاب، لکه دا چې کومې زنانه تیزابي سیزونه، ګرم سیزونه ډېر زیات استعمالوي، نو په هغې کې د بې اولادۍ چانسز ډېر زیات وي. دې کې بیا LH، FSH، پرولیکټین او AMH پښتو کې جوړه یاره د بچو اګې یې کمزوري جوړي. نو چې د کومو زنانو دغه مسله وي، علاج د ټولو د الله تعالی په فضل شته. ځینې بیا داسې وي چې د هغې د بچهدانې سایز وړوکې وي، هغې کې بیا هېڅ هم نه کېږي. دا یاد ساتئ چې کله د بچهدادۍ مثال داسې چې یو سړی یو لوښي یوړو، هغه له کیلو پی پکار دي، او هغه سره هغه لوښي 800 ګرام دی، نو هغې کې کیلو نه راځي. نو دغه سری چې د کومو زنانو ماهواري په ټایم نه راځي، سپینوبې ډېرې زیاتې وي، د بدبویي سره ډېرې زیاتې، نو د دې علاج شته. خو که چېرې د دې د بچهدانې سایز وړوکې وي او د دې عمر د 25 سال نه بری، بیا نه ټیک کېږي. ډیره زیاته مننه. حکیم صاحب د خپل اډرس رابطې نمبر لږ ووایي. تاسو وایي چې واتساپ د ماته څوک هم نه کوي. اصل کې د هغې وروره وجه دا ده چې خلک به بیا وایي چې حکیم صاحب دروغ وایي، چونکې دا سنت طریقه ده چې زه تاسو ته ووایم چې یاره زه به ستا د سوالونو جواب در کوم، نو دا به الله تعالی زما نه تپوس کوي. نو هغې کې دا دومره زیات شو چې هغه په زرګونو حساب سره دي که نه. نو تاسو کوشش دا کوئ، زما د موبایل نمبر دی 0333 91 38 479. بل زمونږ پروګرام چې کوم دی د هرې میاشتې، دا زمونږ د نوخار دپاره دی، د فلاین کوچ وړې ته مخامخ زموږ دواخانه، بله دواخانه بلکې بل اسپتال دی، نو هغه په خوځخیله کې دی. د کوم ځای نه چې د مټې د رکشي ځي، هلته کې الشفا اسپتال دی، بیسمنټ کې UBL بینک سره خوا کې. نو هلته د هغې نمبر اخیستو دپاره 0311 93 55 042. او هلته زه د هرې میاشتې وړومبۍ جمعه چې کومه راځي، وړومبۍ جمعه چې د هرې انګریزي میاشتې کوم راځي، نو دا هلته یو.